بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الخامس في الإقرار. الفصل الأول في تعريف الإقرار وشرائط صحته. خجي پنځم باب شروع شو. مقاله اولانا اقرار بیان را تکي پکې پدې کې کوم فصل اول له تعریف د اقرار کوي او د اقرار د صحت شرایط را ته بیانوي. 228 نمبر ماده کې تعریف د اقرار چاته وي اغا خپل ځان باندې د بل د حق خبر ورکول ته اقرار ویل کیږي. هو الاقرار هو اخبار الانسان على حق عليه لاخره دبل بي ويقال لذلك دا څوک چې اقرار کوي د مقر وي ولهذا چا د پاره چې کوي مقرر له ورته وي او کوم حق چې د اقرار کوي هغه ته مقرر به. 229 نمبر ماده والشرایط مقر بیانې د چا اقرار به معتبر د چا باندې صحیح وي د چا باندې صحیح. اول شرط دا دی چې مقر به عاقل وي بالغ به وي. لهذا مې صرف د معشوم اقرار او د معشوم اقرار معشوم او د معشومي اقرار دا نه صحیح کیږي. همدغه شان د لیونی او د لیونی اقرار نه صحیح کیږي. همدغه شان د معتوه او د معتوه اقرار هم نه صحیح کیږي. به د معتوه تعریف کړي معتوه چاته ویل کیږي خاندي د خپل هغه من اختل شو خدای کړي عمران ته ګوري او خاندي وای چې سوچدار اوس به عمران ماته ګوري اوس براته ګوري وزوري ځان ته ښکار کوي چې داغه فهم قلیل وي او کلام خلط مت وي او داغه تدبیر چې فاسد وي او بل چې هغه سفيه وي هغه رسو یو ته ګوري. يشترط أن يكون المقر عاقلا بالغا فلا يصح إقرار الصغير والصغيرة والمجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة. والمعتوه چاته من اختل شعوره چې داغه عقل کې خلل راغلی هغه څنګه بیان کان فهمه قلیلا کم پویږي وکلامه مختلطا کلام کې اختلاط په موضوع نه معلومه خراب پرېډوي او تدبیره فاسدا او تدبیر فاسدی. خلق یو کار کوي چې دیوال ولې جوړه یار چې پنای پی راشي ته ولې جوړه دا بل بران څه تدبیر بیانې وجه ولا بیانې کله دیوال ورانی الک ولی یا دین خلق باز روډ ته سم نخکاری هغه خدای غر کنه پر دې د بار دی چتران کې ولی یار اسمان نخکاری تدبیر فاسدی ها دای سی ما هم دغه شان تدبیر دغه ته وي. خجی سفی چاته ویل کی سفی هغه کس ته ویل کیږي چې مال چې دی په غیر موضوع کې خرج کوي د خرج کولو ذهني او مال پکې خرج کوي. والسفي هو الذي يصرف ماله مال صرف کوي په غیر موضعه سمندر ته اچي. ولا يصح على الصغير والمجنون والمعتوه اقرار اوليائهم. اوس بل مسله دا کله معشوم لیونی او د معتوه ولی د معشوم لیونی او د معتوه په مال کې اقرار وکي دا به صحیح وي وینه به صحیح کیږي. اقرار خو سره خپل مال کې وکي او د ولی یا وسی مال خو نه دي دا خو د معشوم یا د شان لیونی یا د معتوه مال لازم په دې خري خبره پوه شولې ولی غواړي یا وسی غواړي چې دې کسانو په مال کې د چاره پر اقرار وکي نشي کولای. خري ولا يصح على الصغير والمجنون والمعتوه اقرار اوليائهم دا نسيكي واوصيائهم نسيكي هذا خبر دا. ولكن الصغير المميز المعذون في حكم البالغ صغير مميز چره چغتا اجازت ملو شوی د به شرع وغیرہ هغه په حکم د بالغو کې دی. څنګه چې بالغ اقرار صحیح کیږي د به هم صحیح کیږي. ولكن الصغير المميز المعذون في حكم البالغ في الخصومات التي باغ خصومات کی صحت معذونیت فيها اچوران می ویلو څنګه چې د بالغ اقرار صحیح کیږي د سبدم صحیح کیږي دا نه یادو کم شین کی چې ته اذن صحیح دی نه دا معذون جوړیږي هغه کې په شان دا بالغی او دا مونږ ویلو که ساسو زین کی کلام د معشوم چې هغه کم کلام به معتبر صحیح به کم بنې نو درې صورت مولا جوړ کړیو کنه چې کم خالص د فیدی وی لکه څوک ته څه شی به کوي قبول وي
او کوم کې چې تردد وي کې به ولی ګوري او کوم کې چې خالص ضرر وي هغه به فاسد وي. کوم ځای کې وو کتاب الحجر کې چې دا درته یاد یو خدا ډیر انتهایی استعمالي کې دا بار بار ګوري را ګوري مخکې راځي. برحال صغیر ممیز مازون چې دا په حکم د بالغ کې خو په ټولو احکاماتو کې نه فی الخصومات التي صحت مازونیته فيها باغ خصوماتو کې چې صحیح مازونیت د باغی کې 230 نمبر الک اقرار و برزا باندې کې مې سبا کڅوک په بالجبر او اقرار کې اقرار لبا اعتبار نوی یشترط فی الاقرار رضا المقر رضا چې دا رضا د مقر دا پکې ضروری ده. فلا يصح الاقرار الواقع بالجبر والاكراه او بل شرط البيان دا مقر به محجور نه من قبل الحاكم. تاسو پته ده کله کله یو سړي باندې قرضونه زیات واوړي مفلس شي نو صاحبانو مسلک داو ک حاکم باغ باندې حبس څه ته وایي حجر په لګي محجور کولې شي یادم شي کنه امام سے بنځي نه شخبار ال صاحبانو بنځي شي کچري حاکم د سی وکړه محجوري وګرځول او مفلس او دا مفلس به اقرارونه کوي د اقرار با نه صحیح کیږي ځکه باقي غرما او ته پکې نقصان دی. وګورئ یشترط الله يكون المقر محجورا من قبل الحاكم كالمديون الذي لك اغا مديون حجره الحاكم بطلب الغلماء باندې محجور کړو ول بل شرط دار چې غلام بنوي ذکر د مالین خپل مال کې به اقرار کې والله يكون عبدا همدغه شان نائم ولا نائما ولا مغمى عليه د دیو بن کیږي ذکر دی ورضا نه کنه یار رضا خو شرط کنه همدغه شان حاصل بنوي ذکر دام راضي نه غب نه لګي او متهم بنوي دا سی اقرار بني چې کی تهمت لګي دا بلا څنګه لکه مرض الموت کې د بازي ورسو د بار اقرار وکي خزر بار هم تور کوي دا ټیک نه دی که اقرار هی لکه اقرار د سری فی مرض الموت بالدین لباز ورثتی همدغه شان ولی سب شرط دا دی چې محال عقلی بنوي. محال عقلی څه مطلب یو سری د بار د قرض اقرار کوي وای پرون مال پرون میغه نه قرض اخیسته ولان کې غره پرون نه مخ کې مړ دی نه مړی نه ته کې قرض اخیسته شي. ولا يكون محالا عقليا كاقراره بالقرض لرجل اقرار د قرض او سری د بارو کی فی وقت مثلا وی برونی میت قرض اخیسته او برون باندې دا قرض لازم شوی هو ما قبل ذلك غتنه مخکی مړي دا محال عقلی شو. محال شرعي بنوي محال شرعي څه مطلب یو سره اقرار وکي چې دا زما خور ده او پلار زمنګ وفات شوی دی او د دې ما سبنی مال کی سره دا شرعاً دا محال لیکا ولی خور د زوی او د لوري څخه یو شان نه کړي میراث کې نسب کو نه کنه الګ ته هډه بلی. والله يكون محالا شرعيا كرجل ترك ابنا وبنتا فاقر الابن ان الميراث بينهما نصفان لان هذا خلاف الشرع. ترجمه د ضرورت نشته 232 نمبر ماته ظاهری حال بد دی مقر تکذیب نه کوي لکه ورکوټه ماشوم د زویر عمر دی وې ز بالغ شو ظاهری حال دا نه منی چې دا بالغ شوی. يشترط صحة الإقرار لصحة الإقرار ألا يكذبه ظاهر الحال فلا يصح إقرار الصبي بقوله بلغت ذاك إذا لم تتحمل جثته البلوغ شدد جثه بلوغ نه برداشت کوي دومره جثه ول بالغ نشي کېدلی. وقص على هذا 233 يشترط الله يكون المقر له مجهولا وليس بشرط دار مقر له بمجهول نه په جهالت فاحشه که جهالت يسيره به خیر ده خو که جهالت فاحشه اگر به خبر والا کس په ما باندې اقرار دي نه به خبر والا کزان وړ شي دي کم یو دی خیرم ده کنه. يشترط ألا يكون المقر له مجهولا جهالة فاحشة كإقراره بأن هذا المال الذي في يدي كم چزما بلاس كده لأحد من أهل البلدة الفلانية هذا فلان كي خار والده فإنه لا يصح بخلاف ما لو وقر أنه دو کسانو بارے کې وې د مال بده دواړو کې دی او دی
دا و صحیح دی ځکه قاضي ورته وایي تعین یې وکړه کمی وده تعین یې کېدی شي بخلاف ما لو وقر انه لاحد هذين الرجلين لانه جهاله يسيره دا لګ دی 234 نمبر وليس چر بر چې اقرار کې کنه مقر له داغه عقل کېدل دا لازمي نه دي ورسېدلې په قصاصو ذهن کې موږ له اقراردار چر بر سې کیږي لا يشترط يكون المقر له عاقلا دا نه ضروري لهذا فصح الاقرار للصغير الغير المميز برم سيده هذا مردا چې اقرار کې چر بر اقرار وشي اکسبا قبولم کوي څه کوي نو وسوي ولا يتوقف سازو كده اشتكن لا مستشتري ولا يتوقف صحة الإقرار على قبول المقرر له موقوف بنبي سيشو ده تبرو ده تبرو ده مبدي کې د چا لپاره تبرو کې دغه قبل والده لازمي نه دی لہذا کا قبل یو کنه قبل مالک جوړیږي چونکه تملیک هم پکې تملیک نو کرت کوي رد کیږي دا مشهوره مسله ده د شریک مثلا پکې لیکلې ده تب څومره دا قاعده شولا تبرعاتو کې کوم متبرع وي هغه ایجاب معنی قصه ختمي قبول کی کني کی وا دویم کچری به د یو عین د تملیکاتو نه یعنی دا متبرع چې هغه متبرع مالک جوړي نو به کې کاغرت کې رد کول شي او کمالک د یو شي نه جوړي نو به برت کېدل معنی لکه یو سړي د چا ورور وجلې دي او د مقتول ورثه قصاص معاف کوي نه هغه په قبول نه د موقوفه هغه تبرع ده او دلته دا شی چې د څوک مالک هم نه جوړي د څه نو هغه وایي زینه خو ما به قصاصا وجني قاتل یاد کی قاتل وایي نو رد کېدو سره نه رد کی پته نه لګي ورسېدل کنه که قاتل وایي ما ورثه معاف کی د مقتول دا وایي زدا معافي نه قبل ما نه دی قبل معاف شو خبره ختم شو ځکه د دې کې څه تملیکات دغه شان قصر صلات مبارک نبی اسلام فقبلوا صدقته څلور رکعات نه دوه رکعات دي الله پاک د طرفه تبرع ده او دې کې څه مالک جوړول هم دي کومه غوړو چې موږ دوه څلور رکعات کوو نشو کولای او سامي کې د مسله چللې ده ورسېدلې به ولكن يكون مردودا برده ماده نمبر 235 صح الاقرار بالمشاع كما لو وقر لأحد بنصف العقار مليس شريك شي اقرارم چاره بارا کولای شي یو سړي زمکه چا سره شریک له زبیر سره زما شریک زمکه راوځه مې سب د بار د خپل سی اقرار کوم دا صحیح ده اگر که تقسیم شوی نه لکه مې سب سم بدی شوی روکته کله ول څوک کور جوړه کله ول څوک پلاټونه ور کوي یو پلاټ ته خاري پاتې ده هغه کې نصیب نشته خجی هغه کې ولی نه نو هغه که دا خسلو داسې کار وکړه د بل چپاغي شوپه وکړه دغه بل څه طریقه خو یې نشته دی وګورئ صح الاقرار بالمشاع كما لو اقر لاحد یو سړی اقرار د یو کس بارو کې بنصف العقار الذي في يد المقر هغه په لاس کې دی وصح وسوي د ګونګا اقرار په اشارات سره صحیح دی کنه یو صحیح دی ها چې کوم روغ سره دی مې سب دی هغه په اشارات سره اقرار کې نه صحیح کیږي هغه ته حضور نشته وصح اقرار الاخرس باشاره المعهوده كم معلوم اشاري وي لكن الاقرار الناطق باشارته لا يعتبر مثلا لو قال احد للناطق ناطق توي هل فلان عليك كذا دراهم فلان کی درمایو دراهم اشتري ناطق فخفض راسه سرقت کی اوجي سر باندې سر په دا نه صحیح کیږي پوه شولې 236 لا يصح الرجوع عن الاقرار الک حقوق العباد کی د اقرارات او رجوع نه صحیح کیږي ور مشهور قاعده دي حقوق الله کی صحیح کیږي زنا میکړه دی به وینه می نه کړي
لا يصح الرجوع عن الإقرار في حقوق العباد ولو ادعى أحد كونه كاذبا في إقراره يحلف المقر له على عدم كون المقر كاذبا. تاسو ګورئ یو سړي مثلا ما اقرار وکړو چې ما سره دا کوم کتاب دی دا د مې صاحب دی حق العبد دی به مې ویل یاره ما دروغ ویلي دي دا کتاب د مې صاحب نه دی مې صاحب وایي چې نه دا وشوله بالکل زما دی نو اوس ما ته قسم راکول کېږي ها کوم دی اچھا ما ته نه ما خدا وکړ چې زه دروغ وایم مې صاحب وایي نه رښتې دي ویلي دي مې صاحب چې کوم نه ظاهر موافق دی سړی اقرار وکړي خو بس به ټیکي که نه کوم چې دی رجوع کوي دا اوس نوي دعوه کوي چې ما دروغ ویلي دي نو مې صاحب چې دی مقر له دا مدعا علیه دی او مدعا علیه باندې قسمي که دا به قسم وکړي چې دا دروغ نه وایي رښتیا مې په حق پورې دی مړي صاحب پوه شوي به که نه تاسو ګورئ ولو ادعى احد یو سړی دعوه وکړي کونه کاذبا چې زه خو دروغ وایم یار په اقرار په خپل اقرار کې زه دروغجن یم نو دلته اوس يحلف المقر له مقر له چې هغه ته قسم ورکول کېږي على عدم كون المقر كاذبا په دې خبره چې مقر رښتیا ویلي دروغ نه دی ویلي مثلا اعطى احد سندا للاخر مثال ذکر کړي ما سره کاغذ دې باغی مې لیکل کړي دي چې د مې سه په ما باندې 100 روپۍ دي امه ولا ورکو ورسېدلې او بیا به کیو ما چې دا خو ما لیکل کړي چې په ما 100 روپۍ دي خو چرای کړه لرا کړي لانه دي رجوع شو لکه خیر نه کنه نو کمه سي وای چې نه ورکړي مې دی ولا په الحال مې سه بقسم وکي او حق به جوړ شي وري پوه شو کنه بي اعطى احد سندا للاخر بل ورکی لاخر یا للاخری دې کنه دوله مونږ دي کنه للاخری محرر فی بدی کې لیکل شوی محرر فيه محرر دي الف خو زنشته محررا لیکل شوی پکې چې انه قد استقرض كذا دراهم شلک ما خو د مې سبنه دومره دراهم مطالبه کړي وا ثم قال بسي واني وان كنت اعطيت هذا السند دا سند خو اگر چې ما مې سبل ورکو لكني ما اخذت المبلغ المذكور مې اخي سنان دي يحلف المقر له تبقسم ورکړي شي بیا د مکونی کاذبا في اقراره چې دروغ نه وي خرشته مې به ورپوري دي سند کې چې کوم لیکلي دي ونه رسیدلې به فصل ثاني شو كان في إقرار المريض وتعريف مرض الموت وليس بدل ترى مريض دي إقرار خبره کوي وس خود صحیح دي إقرار خبره وس د مریض کوي تر وسه د صحیح وس د مریض مرض الموت تعریف هم راته کوي تاسو لږ برو ګورئ مرض الموت کوم مرض ته ویل کیږي چې هغه کې غالب ګمان د مرګ وی هغه مرض ته مرض الموت ویل کیږي یو سړی بیمار شي او غریب ګمان ادا دي چې دین نه صحیح کیږي او مری بکال کې دن دا ټکه وسره ولګوي به د صحیح سړی چې کم کارونه کول شو لغه وس نشي کولای د حالت کې شي مطلب سړی خو کور نه بار کارونه کیږي نشي کولای وس خزر کور دن کارونه کوي دومره مریض شول چې وسغه نشي کولای او کال کې دن وفات شو د څومره مرض چې دا مرض الوفات کې حسابيږي او کنا کال نزيد ټیم تیر شوم د حالت کې نه مرض کمی کې نه زیاتیږي دا به اوس مرض الموت کې نه ښه ته چې دا ټکی ولې وي مرض الموت دیونه دی مې ټول احکام مرتب دي لغه کې دی وتا ها د کوم وخت چې مرض زیات شو مریض خوده کال نزيد ټیم شو 2-3 کالو شو مقشان مریض دی خو د کله چې مرض کې شدت رااله دقه وخت نه به وس نه وي مرض الموت حسابيږي دي کې اوس کال کې دن مړ شو دغه وخت نه حساب کیږي دغه به مرض الموت وي نو کوم مرض الموت نه دی او کوم دی څه فائدہ نه فائدې دار تاسو په ده مرض الموت کې چې څوک اقرار کوي د حکم د وصیت کې ثلث مال معتبر وي دا څه ده کنه چې کوم مرض الموت حساب کو باقي کې کوم
وصیتونه کړي ثلث مال نه بنافذيږي ورثه ولې کړي تاسو په دره ورثه د بار وصیت نه سکی او کوم چې مرض الموت حساب نکو نو التبه مکمل مال نه حالت که ورثه ور باري هم صحیح وي ورثه درې په توقع شي مرض الموت الذي هو الذي يخاف فيه الموت في الاكثر مرض الموت دا شی دی چې باغی کی ویره د مرګ وی په اکثر اوقاتو کې والذي يعجز المريض ورثه کنه او دا غره چې عاجزي مریض پکې ان رؤيه مصالح الخارجه چې دا نظر کوي خارجي مصلحتونو ته خیر ساتي اوس خارجي دکان وغیرہ خیر نشي ساتل دین عاجز شي دا لئن کان من الذکور همدغه شان عاجزي رؤيه مصالحات الداخله د مصالح داخله د قتلنا دغه خیل ساتلنا عاجزي ذکر ان کان من الاناث او بيدا قال كدن دن ملشي ويموت على ذلك الحال دغه حالت کې ملشي قبل مرور سنته دي که سنتين دي كان سيدا سواء كان برابر خبر ده صاحب فراش وي او لم يكن صاحب فراش او لم يكن ورسېدلې په صاحب فراش کې د ضروري دي خو سړی دي بارني کارونه نشي کولای مریض شوی او کال کې دن مل شو مرض الموت دي وین امتد مرضه دائما وس مرضه کو شوم د قشان چالو دي على حال په خپل حال قائم دي ومضى عليه سنه قال بدرشنوز په حکم نه چا کی صحیح کی بوي وتكون تصرفاته د تصرفات چې دي ک تصرفات صحیح بوي خو ما لم يشتد مرضه ترڅو چې مرض یې شوی نه وي او کزیر شو ان اشتد مرضه وما تبان ذلك فمن وقت الاشتداد نواخلت الى الوفاه بوربا حاله مرض موت وي حاله مرض الموت ده موت دي تاسو په شولې کنه ونه رسیدلې بس په احکام مرتب کړي هغه دا به ولي کیږي اساسا مسله شوله مرض الموت تعریف سره کم نه کم ځای پوری اقرار من لم يكن له وارث او لم يكن له وارث سوى زوجته یو سړی چې د مرض الموت کې د وارث لپاره اقرار کوي مرض الموت کې وارث لپاره اقرار کوي تاسو په دا وصیت دنه صحیح کیږي خو که شری دغه وارث نه علاوه نور ورثه سرینه نو به ټیک دی کنه مقلب مصالو بجميع المال کې ویلي کنه سراجي کې نور څوک نشته بس اخیره کې بغل ټول ورکو یی د خځې لپاره اقرار وکړو سړي او د خځې نه علاوه نور ورثه نشته دی بس ټیک دا یا خځې خوند بارو کو نور څوک نشته ور به کوړته وګورئ اقرار من لم يكن له وارث هغه خبره مې اصل پرې خوستله یو سړی دی ورثه بالکل نشته او چار پر د کل مال وصیت وکړو نو وصیت خصوص کې نافذيږي اوس به څه شي کول کې نافذ شي ولی ذوی الفروض نشته اسبه نسبیه سببیه او سببیه کې نسبیه نشترد نه کیږي ذوی الارحام نشته مول الموالات نشته مقرلو بالنسب على الغير نشته ده علم دې کنه بس مثالو بجميل مال ته ورکو اقرار من لم يكن له وارث او لم يكن له وارث سوى زوجته صرف خزيده او الامراه يخذ التي لم يكن لها وارث سوى زوجها في مرض الموت يعتبر معتبر بوي هرکه زوج او زوجي خبره به ووري یو سړی د صرف خزيده خاجي نو صرف خزيده په ټول مال اقرار کوي صحیح ده کنه موږ ویلي وخت می دا خبره کړې و او خزي صرف خوند څوک نشته غره پر ټول مال وصیت کوي اقرار کوي صحیح دی او تو ګورئ اقرار من لم يكن له وارث او لم يكن له وارث سوى زوجته او الامراه يي خزوا التي لم يكن لها وارث سوى زوجها نو کوم وخت اقرار کوي په مرض الموت کوي او اعتبار باور لبي فلو اقر مثلا یو سړی اقرار وکي من لا وارث له تاسو یو سړی چې وارث نه وي بجميع المال لغيره وکي یا اقرار وکي من لا وارث له سوى زوجته بجميع ماله وکي شاد بارا لزوجته وکي يصح وليس لامين بيت المال ان يتعرض لطريقته
د بیت المال کوم امین دی هغه د بار جایز نه ده چې تعرض دی طریقه کې وکي هغه د وصیت صحیح دی په ټول مال کې ټیک دی نو بس هغه بنافش 239 نمبر اذا اقر احد في مرض موته بعين او دين لاحد ورثته ثم مات یو سړی چې د قرض یا د عین شي دین ما قرض ما یادوي دین مطلب کوم شی چې په تعین باندې نه متعین کیږي پیسو یو سړی د خپل وارث لپاره د پیسو اقرار وکي د اقرار خو نه ټیکيږي کنه مرض الموت کې ځکه په حکم د چا کې دی وصیت کې دی او یا د عین وکي کوم چې په تعین سره متعین کیږي نو دا وصیت دی وارث لپاره نه صحیح کیږي هو که کس مړ شو او بقایو ورسو اجازه ورکړي چې بس ټیک دی یار بس مونږ په راضي به صحیح ښه کله دا هو د حق په وجه باندې صحیح نه و هغه په راضي دي خبره ختمه مې څه بوري کنه اوري وګوري اقرار اذا اقر احد في مرض موته بعين چې کوم په تعین سره متعین کیږي یا دین چې په تعین متعین کیږي له احد ورثو د پاره وکړو ثم مات يكون اقراره موقوفا على اجازه باقي ورثته ولكن ان صدق والورثه ولكن ده تصدیق ورثو کی په حال حیات کې دا بل مسله ده کله دی مقر په ژوند کې ورثو وي چاو بالکل زمنګ دی مورث دی مریض چې دی کم کس ته پر اقرار کړي په دی ورثو کې دا صحیح کړي دی او به غینه پس دغه مقر ملش به د نور ورثو وي چې چونکی مرض الموت کې خو اقرار چی وصیت لہذا مونږ نه منو اوس کار نه کیږي تاسو پر خبره قبول کړی دا پیږي کنه څوي ولكن ان صدقه الورثه تصديقه کې په حال حیات کې نفليس لهم الرجوع عن تصديقهم 240 الاقرار بالامانه للوارث صحيح بكل حال الکه امانت باندې اقرار کول چې دي کنه دا وصیت نه دی چا چې دا ما سره د پلان کې امانت دی ته بس نه کې چې سل سمال به ورکې دا څه قرض خونه دی قرض اقرار خونه کوي هڅه کنه پر رسې دغه سلیم مفلس شي کنه د چا امانت ور سره پروتي نو په دغه امانت کې د ټولو غرمه او حق نه دا چا چې غلبه ورکې خو امانت دی دا ملک نه دی چې غرمه او حق کې پیدا شي دلته دا مسله ده الاقرار بالامانه للوارث صحيح بكل حال ولو اقر احد حال مرضه يسري په حال د مرض کې اقرار وکړو بیمار لاحد ورثته بعض ورثو د پاره دا بل مسله ده او به سټیک شو مرض الموت ختم شو نو دا د منګ چې اقرار وارث ته پاره په مرض الموت کې نه صحیح کوو دا خود وصیت په وجو چې ول وسله ټیک ټاک شو مرض الموت نو وته نو وصیت خبره ختم شو او څه بعد شو خالص اقرار نو بس صحیح ها خجي وافاق بعد اقرار دغه کنه دغه مرض نو افاقه وته شو نو يكون اقراره هذا معتبر بشي اقرار المريض بدين او عين لاجنبي في مرض موته صحيح صحیح خدا رچ سل سمال نبوي وان اچھا جی دا به سل معنی دا به پوره ښه بل خو وصیت سره کول شي کنه نو که اجنبي د پاره مرض الموت مریض چې دی د دین اقرار کوي دا به صحیح وي اته مرده چې کوم قرضونه د قرض اقرار کوي ښه د قرض کوم قرضونه چې د صحت حالت ولې به مقدم کوو هم قدرت کې ویلي دي او کوم قرض اقرار چې په حالت مرض کې کړي دا به داغې نه پس وي اول باغه پوره کوو وي اقرار المريض بدين او عين لاجنبي في مرض موته صحيح وان احاط بجميع ماله لكن ديون د صحت چې دا به مقدم یا لا ديون المرض باندې پوه شو کنه ليس لاحد دوسوبالس اي يؤدي دين احد غرمائه في مرض موته وليس بيوكس چې مرض الموت کې قرضونه دي بي دا ولنه د سي چې یو قرض دا قرض خواته قرض ورکې نور هم د صفري دي دا په ټول باندې تقسیمیږي سراجي د مسلم موافق چې کله مسلم ملشي او قرضونه پی هغه الګ مال به قرضدارانو څخه تقسیمیږي
ليس لأحد أن يؤدي دين أحد غرماء ورقي في مرض موت او باطل کی حقوق د باقی و دولنه د صحیح ولكن لو ان يؤدي ثمن المال الذي اشتراه ها یو مال یخست دی غلا موجود دی رغی ثمن په مرض الموت کې بایت اور کول شي اگر کنور غرما موجودي ولكن لو د پر داشت له چادا کی ثمن د مال الذي اشتراه کمال چغستی ولق او مغشان اغه قرضم استقرض حالکونی مریضه په مرض حالت کې کوم قرض خسره او ما بس کولای شي غره ما د نشوي د لولي ورکه په نه شولې بي 243 الكفاله بالمال من اي جهه كان فهو في حكم الدين الاصلي الاكبر وګوري یو سره چې کفیل جوړیږي نو ځان په مطالبه کې دا سکی لکه دین په چا باندې چې قرض وي هغه نه مطالبه کیږي کنه نو که څوک کفیل جوړ شي اگر چې قرض بین راضي خو مطالبه کې مغب شان ګرځي نو که مرض الموت کې اوسره کفالت کوي نو ګویا چې بزان باندې د دین اقرار کوي نو څومره کې بنافذيږي سلس کې خطا سو غوري الكفاله بالمال من اي جهه كان فهو في حكم الدين الاصلي بوي مثلا فلو تكفل المريض دين وارثه وګوره یو مریض چې کفیل جوړ شي د وارث ته دین لا يكون نافذ دا کدا خود شو لکه چې وصیت کوي چاته وارث ته وإن كفل أو كده أجنبي ده باروي وإن كفل للأجنبي يعتبر من ثلث ماله وإذا قر في مرض موته أو كإقرار ده دين كي كفالت كي إقرار كي ده كفالت نو كم شي مخي ده صحت والي جب مخي كي ده بسرستوي إقرار كي في مرض موته بكونه قد كفل في حال صحته شزك في الشيء بحالت ده صحت كي ده بلان كينا يعتبر إقراره من مجموع مال بي ولكن تقدم ديون الصحة بنفس الشيء إن وجدت ورسل لي في هذا مقدم كوليش